نو خلاصه دا ورونو چې الله رب العزت چې په ډېر لوی شي سره موږ ته حکم کړی هغه دا دی چې یوازې د الله عبادت وکړو او د الله سره په عبادت کې هېڅوک مخلوق شریک نه کړو ځکه عبادت د الله حق دی نو د الله نه سوا به په عبادت کې د الله سره څوک نه شریکوو ځکه موږ او تاسې چې الله پیدا کړي ورونو په دې دنیا کې نو زموږ اصلي د خلقت او د پیدایش هدف او مقصد دا دی چې د الله عبادت وکړو د الله بندګي وکړو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما فریان او انسانان نه پیدا کړي مګر د خپل عبادت لپاره نورونو عبادت به د الله کوو او په عبادت کې به د الله سره هېڅوک نه شریک نه ملایک نه پیغمبران نه اولیاء او یا د الله د مخلوق نه نور مخلوقات هېڅوک د عبادت حق نه لري عبادت یوازې د چا حق دی د الله رب العزت درېیم سوال داسې دی ورونو دې کتاب والا چې کړی دی چې ما اعظم ما نهى الله عنه الله تعالی د کوم ډېر لوی شي څخه منع کړې ده چې ته د هغې نه منع کړی چې دا کار منع کړي ډېر لوی شی دا کوم یو دی چې الله ته منع کړی او دا ټول مخلوق یې ته منع کړی دی ډېر لوی شی چې الله تعالی ترې منع کړی دی ورونو هغه دا چې د الله تعالی سره د هغه په عبادت کې څوک شریک وګرځوي دې نه الله منع کړې ده دا مخکې ته ویل شو چې عبادت د الله حق دی نو په دې کې تاسو ته دا ویل کېږي چې عبادت خو د الله حق دی خو د الله سره به څوک د الله په عبادت کې شریک نه ګرځوي عبادت به خاص الله رب العزت لپاره کوي د دې د وجې نه ورونه الله رب العزت خپل مبارک کتاب کې فرمایي چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یقینا الله تعالی نه بخي چې شرک وکړی شي د هغه سره او بخي هغه ګناهونه چې ما سوا د دې نه دي یعنې چې د دې نه واړی او کمي چې چاته خوښه شي نو ورونو شرک چې دی په ګناهونو کې علی الاطلاق دا ډېر عظیمه ګناه ده لکه څنګه چې په دې مرضونو کې سرطان او کینسر مرض خطري دی او ډاکټران وایي چې دا له علاجه مرض دی همدارنګې په ګناهونو کې ورونو خطري ګناه چې د شرک چې سړی د شرک مرتکب شه او د الله حق مخلوق ته ورکړه فرضاً ورغی قبر ته سجده وکړه یا یو پیر ته سجده وکړه یا یو بت ته سجده وکړه د الله نه سوا چاته نو د الله حق مخلوق ته ورکړه دا سړی په شرک واقع شه نو دا ډېره عظیمه ګناه ده الله رب العزت چې دی ورونو چې دا ګناه چا نه صادره شي او توبه وباسي الله به توبه قبوله کړي خو په دې عظیمه ګناه باندې که څوک مړ شه د ورونو د ټول امت د ټول امامانو او د ټول امت په دې باندې فتوا دا ده چې دا سړی به په جهنم کې ځکه مشرک مړ شه په داسې عقیده مړ شه چې د الله نه سوا د بل چا عبادت یې کوو نو دا شرک چې دی ورونو تاسو ته مخکې هم درسونو کې ویل شوي شرک چې دی ورونو اصلي شرک په دوه قسمه دی یو ته شرک اکبر وایي او بل ته چې دی شرک اصغر لوی شرک او وړوکی شرک لوی شرک تعریف چې دی ورونو د اسان تعبیر باندې دا دی چې د عبادت یو قسم د الله نه سوا د بل چا لپاره وګرځي فرضاً ذبح د قرباني ده ته به د چا په نوم د الله په نوم دی کوې اوس دا ذبح تا د یو بابا په نوم باندې وکړه د یو پیر په نوم دې وکړه یا د بل چا په نوم دې وکړه نو دا یو عبادت و دا د الله حق و تا د مخلوق لپاره وګرځوه نو د الله سره شریک پیدا کړي دارنګې دعا چې غواړي د مشکلاتو د حل لپاره د مصیبتونو د لرې کولو لپاره نو د الله نه به یې غواړي اوس فرضاً دا دعا ده او ته ورځې د مړي نه غواړې قبر ته ولاړې مزار ته ولاړې چې زما مشکل حل کړه ما نه مصیبت لرې کړه ما نه تکلیف لرې کړه نو الله حق مخلوق ته ورکړم دا شرک دی شرک بل شی دی چې د عبادت یو قسم د الله نه سوا بل چا لپاره وګرځول شي دا شرک اکبر دی ورونو او وړوکی شرک چې دی ورونو شرک اصغر دا وړوکی شرک چې دی د دې تعریف چې اهل علم او علما کوي دا وړوکی شرک اصلي د لوی شرک دپاره یو ذریعه وسیله چې د وړوکي شرک په وجه باندې سړی په لوی شرک کې واقع کېږي او دا وړوکی شرک چې دی ورونو د دې په وجه باندې څوک چې د دې مرتکب شي او دا شرک کې صادر شه د دې په وجه باندې د اسلامي دایرې نه بهر نه وځي کافر کېږي نه ګناهګار دی خو د اسلامي ملت نه په دې سره بهر نه وځي نو د وړوکي شرک مثال په عمل کې لکه څه لکه ریا ځان ښودنه چې اوس ته یو عبادت کې او ځان پکې خلقو ته ښیې د الله رضا له مقصد نه او ریاکاري کې نو دا شرک دی خو دا وړوکی شرک
ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر. زه چې په خپل امت باندې ډېر یېږم هغه دا دی چې شرک اصغر دی، چې زما امت په دې شرک کې واقع نه شي. نو بیا یې وایي فسئل عنه، د رسول الله نه پوښتنه وشوه چې دا شرک اصغر څه شی دی؟ نو فقال هغې وویله چې الریاء، دا ریا د ځان ښودنه ده. دا وړوکی شرک دی، په عمل کې عمل سره تعلق لري. ورونو د دې په وجه سره د اسلامي ملت نه بهر نه وځي، خو ګناه کې واقع کېږي. او شرک کله په ویناګانو کې څنګه چې په عمل کې شرک واقع کېږي، داسې په ویناګانو کې هم شرک سړي نه واقع کېږي. په وینا کې شرک څنګه ده؟ لکه د الله نه سوا په بل چا باندې سړی قسم وکړي، غیر الله باندې د الله نه سوا په بل چا باندې سړی قسم وکړي، دا هم شرک دی. خو دا شرک اصغر دی، وړوکی شرک دی. ځکه قسم به ته په چا باندې کوې؟ په الله رب العزت باندې کوې. او اوس د الله نه سوا په بل چا باندې قسم وکړه، فرضاً د یو پیر په نوم به دې قسم وکړه، یا داسې وویله چې زما په مور دې زما قسم وي، زما په پلار دې زما قسم وي. ځینې دا خلک داسې خبرې کوي. او زما په پیر دې زما قسم وي. د الله نه سوا د بل چا په نوم دې قسم وکړه، نو دا چې دی هم شرک دی، په قول شي کې، په قول کې، په وینا کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من حلف بغیر الله فقد اشرک. چا چې د الله نه سوا په بل چا باندې قسم وکړه، نو د سړی په شرک واقع شو. خو دا وړوکی شرک چې دی ورونه هغه شرک دی چې دا د اسلامي ملت نه سړی نه وباسي. او غټ شرک چې دی ورونه چې عبادت د الله نه سوا د بل چا په نوم وګرځي، هغه سړی د اسلامي ملت نه بهر وباسي، کافر کېږي. د دې وجه نه اهل علم او علما یې فرقونه کړي ورونه. یو څو فرقونه تاسې واورئ. لوی شرک په وجه مسلمان د اسلام نه لوی شرک په وجه مسلمان د اسلام نه وځي. لوی شرک په تاسې وپېژنده. او د وړوکي شرک په وجه د اسلام نه بهر نه وځي. یو فرق ده. دویم فرق دا دی، د لوی شرک په وجه مشرک همیشه به په د جهنم په اور کې چې کله په دې شرک باندې مړ شي. او د وړوکي شرک په وجه به همیشه په دوزخ کې نه، الله به سزا ورکړي، خو بیا بېرته جنت ته به ولي. دریم فرق دا دی، لوی شرک چې دی ورونو، لوی شرک اکبر، دا ټول عملونه بربادوي د انسان. څونه نیکۍ دي چې دا ټول را تباه کوي. او وړوکی شرک ټول عملونه نه بربادوي، یوازې هغه عملونه ختموي چې د ریا او د دنیي تمې توقع په خاطر شوي. منه هغه عمل صرف بربادوي، ټول عملونه نه بربادوي. او څلورم فرق دا دی ورونو، د لوی شرک په وجه د مشرک مال او وینه د مسلمان لپاره حلال ګرځي، ځکه کافر شو. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د مکې مشرکانو سره وجنګېد. مشرکانو اگر که ځان د مسلمانان ویله چې اسلام خو منو، خو د الله سره په عبادت کې شرک یې کوو. او د وړوکي شرک په وجه د مسلمان مال او وینه چې دا چاته حلاله نه ده، ځکه دا سړی ګناهګار دی. یو ګناه یې وکړه، د دې په وجه نشي کولی چې دا ته ملک او مال کې واخلي او وینه چې دی د دې توی کې. دا چې علما اهل علم نور فرقونه هم کوي، خو دا یو مختصره دا یو څو فرقونه